اوس به تاسو سره یو داسې لوبې حوالې سره خبر شریکو چې کوم نوم هم به اکثر خلکو نه یې اورېدلی هغه دا چې په ضلع بونیر کې اوس هم کلچرل لوبه کلتوري لوبه کوډه مردکي ډېر په شوق سره لوبېږي په اشیزو انغامپور کې شوي دغه میچ د ایلی کلي ټیم ګټلی دی په دې حوالې سره زموږ د بونیر همکار شوکت بونیري موږ ته دا سپیشل رپورټ رالیږلی په ضلع بونیر کې بعضې کلتوري داسې لوبې هم شته چې تر دې دمه د حجرو په کولاو ډاګونو کې ډېر په شوق سره لوبېږي دغه ثقافتي لوبو کې کوډه مردکي داسې خوندوره لوبه ده چې د انغاپور ایلی اشیزي توتالی خدوخیل کې د ژمي په موسم کې لوبېږي دا مردکي دي دا هلکان پرې مشغول دي د په زور ګرځېدو نه دغه دي اوازګار جمع وي نو په دې 2-3 میاشتې کې موږ دا په دې تور څه کې ایلی انغاپور کې په دې شیزو کې موږ دا لبه د مشرانو د وختو چلیږي دا ډېره پخوانۍ لبه ده زموږ د دې مشرانو ته هم نه دی د دغې وخت نه دا دغه کېږي دلته دا ګیم کېږي په دې حجره کې خاص کر په خصوصي طور د انغاپور کې سینخیلو چې کومه حجره ده په دې کې دا لبه کېږي دلته مختلف قسم ټورنمنټ ارینج کېږي څنګه چې مختلف سکول اف تارټس وي نو دغه شانتې د حجره چې ده دا هم یو سکول اف تارټ دی مشران ایلی دا به دلته راتلو په بدې کې به لکه مردکي زموږ د مشرانو سره کولو او یو خوږې نه به اوس چې څه کار نشي نو دا 3 میاشتې وشوې په دې شي اړم دي موږ ورته ناست او راوړي موږ خلاص کړو د پښتون قام دود دستور کلتور د زمانې راسې د کوډه مردکي په دې لوبه کې دو مخالف ډلې شامل وي او د دواړو طرف نه د دې لوبې لوبغاړو کې سپین روبي کشران مشران ځوانان خیسه اخلي او چې کومه ډله دا میچ وګټي نو د خوشحالۍ نه د مخالفې ډلې د پړه کېدو له وجې بنډارونه خوري دا لبه خو زموږ د مشرانو چې زموږ نشیات چې شروع شوي دا یو وخت نه کېږي دا لبه او دا د ژمي په موسم کې کېږي او ډېره خوندوره لبه ده دې ته ټول ورځو ته راواړه نه شي او لکه په دې کې ټورنمنټونه کېږي باقاعده میچونه پکې کېږي په دې کې د انغاپور او د ایلی یو ډېره مشهوره لوبه ده موږ د امید لرو چې ان شاء الله تعالی دا آینده نسل دا لوبه جاري وساتي او دا رواج کوم نه تر اخره وچلی خیبر نیوز ته د مختلفو حجرو مشرانو او د دې لوبې لوبغاړو وویل کچري چارواکي دې لوبې ته لږه پاملرنه ورکړي نو د پښتون قام د حجرو ثقافت به نور هم محفوظ پاتې شي یقینا چې د لوبو په وجه باندې ځوان کل د خرابو کارونو د نشو تماشونه بچیدي شي همدغه وجه ده چې د انغاپور په دې کلي کې د تاریخي او روایتي لوبه کوډه مردکي اوس هم ډېر په شوق سره لوبېږي د کیمرامین ظفر سواتي سره شوکت بونیري انغاپور